نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. د بعضې ملګرو په فرمایش او په خواهش باندې دا ویډیو جوړو ما چې بعضې ملګري دا هم تپوس کوي چې آیا داسې په قرآن عظیم الشان کې وظیفه شته دی چې هغې سره د انسان د غوږ درد ختمیږي، یعنې د غوږونو درد ورسره ختمیږي، او بالکل په قرآن عظیم الشان کې داسې وظیفه هم شته دی چې هغې سره د انسان د غوږونو درد هم ختمیږي. خو چې کله هم انسان په غوږ باندې درد راشي او دا وظیفه وکي، یعنی دا عمل وکي، نو دغه انسان چې کله دغه عمل وکي دغه نه پس به الله جل جلاله دغه انسان ته شفا ورکوي. چې چاته هم دا ویډیو خوښ شي مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ، تاسو په خپل باندې خو په غور سره وګورئ. دا د غوږونو د درد لپاره یو مجربه او عظیمه وظیفه هغه دا ده چې کله انسان په غوږ باندې درد وي نو هغه به یو پلیټ راواخلي، پلیټ، او دغه پلیټ کې به دا د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع شي، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر ولد ضالین پورې به دغه ټول په دې پلیټ کې په پین باندې ولیکي. او بیا به انسان چې کله انسان داسې اوبه ورسره موجود وي د باران والا چې هغه ځمکې سره نه وي ټچ شوي، یعنې مطلب دا د ورته یو لوښی ایښی وي او هغه لوښي کې دغه اوبه ډایرکټ راتوی شوي وي، دا به په دغسې اوبو باندې د پلیټ نه دا لیکل اوران کی. چې کله یې لیکل اوران کل نو د دې نه یو ساس کې به هر ماسوتنه کم غوږ باندې د درد وي په هغې کې به دا یو ساس کې اچوي. نو که د ده په غوږ کې هر قسم درد او هر قسم تکلیف و الله جل جلاله به د غوږ نه دغه تکلیف او دغه درد ختم کی. بیا که انسان د هغه سره دغه اوبه نه وي د باران والا نو هغه هو دا په شاتو کې، یعنی په شاتو باندې دغه لیکل محو کی، دغه لیکل ختم کی، او دغه شهد دی رواخلی یو بوتل کې دی واچي او هر ماسوتن دی په غوږ کې یو ساس کې کوي چې په کم غوږ باندې د تکلیف وي نو هغه چې څومره تکلیف هم وي او هر قسم درد هم وي او هر قسم هغه د په غوږ کې خوږ وي، الله جل جلاله به دغه انسان دغه یو ساس کې په وجه باندې الله جل جلاله ختم کی. نو که کوم ملګرو ته هم دا ویډیو خوښه شوي وي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وما توفیقی الا بالله.